نوے باب شروع شو باب ضم ذی الوجهین. دا باب دے دې خبرې په وضاحت او بیان کی چې الله او رسول د یو سړي دوغلاپن دا نه دی خوښ کړی. دوغلاپن دو مخیزی سره چې تا سره ملو شي ستا د تبې خبرې کوي، چې بل سره ملو شي بیا د هغه د تبې خبرې کوي. زمانه سازي غلی. نو د دې شریعت مذمت بیان کړی دی. دا ښه کار نه، دا دوزخي عمل دی. د دې په حق له د سورۃ النساء 108 نمبر آیت پیش کړی دی. قال الله تعالی، په دغه آیت کې الله تعالی فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یستخفون من الناس. دا خلق د خلکو نه خو شرمیږي، ولا یستخفون من الله، او د خدای پاک نه شرمیږي. وهو معهم، حالان کی الله پاک لدوی سره دی. اذ یبیتون، چې کله دوی د شپې داسې مشورې کوي، د داسې خبرو مشورې کوي، ما لا یرضى من القول، چې کومې د الله پاک نه دي خوښ. وکان الله بما يعملون محيطا، او الله تعالی د دوی په عملونو احاطه کوونکی دی. الله پاک خو د دوی عملونه راګیر کړي دي، یعنی د دوی عملونه الله پاک ته ټکي په ټکي معلومه دي. د دې آیت نزول د یو خاص واقع په ضمن کې شوی و. هغه خاص واقع داسې شوی و چې طعمه یو سړی و، طعمه نامه و. طعمه مدینه کې یو سړی و، دا د هغه بلې ډلې نه و، منافق نی. د نبی علیہ السلام په دور کې په ډله کې منافقانو. نو دا د طعمه په حق له د آیت، طعمه یو منافق دی، په ظاهر ځان مسلمان حسابوي او په پټه خامار دی، کافر دی. دا کار شوی چې د شپې د یو مسلمان نه غلا وکړه، او غلا د څه وکړه، په هغه وخت کې تینا د اوړو تیلی یوړه، اوړه هغه وخت کې اوړه قیمتي څیز و، او توره ډال اسلحه هم تینا پټه کړه، کنډرې وله کړی و. نو دې توړه کې سورې و، د شپې خو ده لیدلی نه و، هغه توړه یې غاړې ته اچولې ده، هغه اوړه خو سپین اوړه دي، او هغې کې سورې و. نو خاص کور پورې لاره جوړه شوې ده. خو دومره هوښیارتیا یې کړې ده د غله د طعمه منافق، چې هغه اوړه او اسلحه هغه غلا کړلی شوی سامان یې نږدې ګاونډي و یهودي، مدینه کې هغه وخت سره یهودیان هم اوسېدله. نبی علیہ السلام بهر کړي دي. کمې ورځې نه چې بهر دي، لا تر اوسه بهر دي، ډېرې خپې لاسونه وهي. مدینې ته د داخلېدو خو الله توفیق نه دی ورکړی، خدای دې نه ورکوي وله. نو یهودي کرے امانت کې خود شپه په شپه دی وی چې ګوره که سلړه بو سره له خو زه به بچم، او که خاموشي ونه بس خپل امانت به ترې اوچت کړم. په سحر لا مسلمان چې راپاسېدو چې ویې کته چې کنډر مې شوی دی، پریشانه شو، تلاش شروع کړو. نو هغه وړو کې خو سورې و، هغه خو لکیره جوړه شوې وه، هغې پسې تلو تلو د منافق کور پورې، د منافق د کور نه بیا یهودي کور پورې. مسلمان لاړو، یهودي ته دروازه وواله چې د چا غلا شوې وه. مسلمان دی، سوچه مسلمان دی، صحابي دی هغه، چې د چا غلا شوې ده، او چې چا غلا کړې ده دا دو مخیزه دی، منافق دی، او ایخې یهودي سره دی، بلیم کوي به یهودي. مسلمان چې راپاسېدو نو ظاهره خبره ده، هغه په یهودي باندې دعوه وکړه، چې دعوه یې وکړه مال هم هغه سره برآمد شو. یهودي ورته قسمونه کوي چې خبر ته نیمه دا بیګا طعمه یهودي ورته قسمونه کوي، ګوره وایي زه هل نیم ما غلا نه ده کړې، ویسې به تا سره څیزونه برآمد شو، ثبوت دی در سره. هغه ورته وایي ګوره دا بیګا ما سره طعمه دا امانت ایښی دی.
چې د طعمه خاندان خبر شو هغه ټول د سیر مې لوی واړه نر ښځې منافقان دي هغې وویل چې دا خو شرمېږو غله به ثابت شو په مدینه کې هغې هم قسمونه قرآنونه شروع کړه او طعمه هم قسمونه قرآنونه شروع کړه چې زه دې څه خبر یم خپل غل نه صحیح صحیح وه یهودي ګیر دی اوس یهودي ګیر شو د شپې د ټولو منافقانو د دې چې څومره خاندانو کنه لوی واړه زاړه سپینګيري پکې وام سو پلانتو منافقانو بس هغه خپلو کې صلاح دا وکړه چې مو تهمت د لاسه کو چې بسته بداسه ته به بیخین کاری شي ینه ټول خاندان هم شرمېږي ټول کورنۍ به شرمېږي او بسته به قسم کې ته مسلمان یې چونکې نبی رسول الله پسې منځ کې د منافقانو باندې نبی رسول الله پسې منځ هم کولو دا زمونږ بل ما زوی زه حرامي توبونه کوم شکر دې مونږ خو نه کوم وي دې سره بس کې دا زمونږ د دور سوی ځان له په دې ډېر خيار دي چالاک ځان نه جوړ کړی چې حرامي توبونه کوي زه شکر دې مونږ خو نه کوم منو دا فلانه خو مونږ هم کوي دا څه کوي د دې دا خیالو چې نبی له صلوات و سلام په د طعمه د خبري باورو کې ادبار بو کې دا خو منافق مسلمان دی په ظاهره او يهودي خو کافر دی داغه بنه مني الله تعالی آیت راولېګل اوس نبی له سلام ته پته نشته چاته پته نشته چې دې کې وړ څوک دی پړ څوک لري او چونکه زمانہ د نبوت ته ډایرکټلی فیصله براتلی جبرئیل علیہ السلام رالو د سورۃ النساء 108 نمبر آیت پیش وکړ چې صرف طعمنا د ټول خاندان لوی واړه زاړه چې دي کنده منافقان دي ځان ته بچ کا ګوره او غلم دې او دوی بیګا مشوره کړی دا الله وی ویزه د دوی د مشورې نه خبر ومه الله خبر دی کنه او مونږ چې کومه مشورې کوي نه خبر دی مونږ لږ زیات تقابل یو غینه بني خبر والله چې غینه خبر هر سنه خبر دی بس چې سحر شو نبی له صلوات و سلام ورپسې سړی ولګل چې تو عمراش کار خو دې کړی دی لاس باندې پرې کی تو عمر چې خبر شو چې دا خو په بل کې څه اورې دم دا الله دومره مزغوب کار نه کول چې دا خو د وخت د پیغمبر سره غت کې کوم خو اوس به جبرائیل علیه السلام الله پاک رونی کې زما غلا به ثابت شو دا سم شو خدا یاد ساتي ګوره چې کله حبک شی يعمي ويصب چې کله سړی غرضی شي کنه به ډون کون شي ګوره ډون کون شي تور پسې سوال جواب لاړو بس د اغه زینا نبی له صلوات و سلام له دراتلو په ځای باندې مکه ته قریش او کافرو طرف ته هک اخو تختیدو مکه کې یو بډای زنانه وا یوازې کور کې اوسېدا هغه سره پناه واخسته چې مسافر موزان ورته ډېر خو روزار کو هغه پیړو زیر کو ځان سره ډېرک چا ورتل بډای دی خبرې چې د ځوان د ځان سره ډېر کړي دی ولی مدینه نه راغلی دی وینا خدا کې خبر نه خو بس مسافر دی راغلی وی دل تغلا کړي د غلا کې ګرځي دل تر راغلی دا غل دی وی خاغه واپس کوم سره جارو لا واسطه داس کړي برش بهر کړي د غلو د غلاس خنو دريږي سبا داسې کارو کو چې بل چا کرے کندر کولو په ماکه چې کندري کولو کنه دیوالي سره کړي سره ورکی وستو چې لیشم کنه شم پلی سامان بار کولې شم کنه شم بار کولې چې یو ځل سر ور کړي بیا وته راوته ځان ته کندر برابرولو خو چې سره ور کړي دیوال بناس او ما غیلان مردار شوه الله پاک سره خوشتا کنه الله پاک سره خور رنگشت الله سره خوشو نشي کوله اصل دی کې دا خبره ده کنه چې دا ګوري د قران شریف آیتونه دا آیت صرف د طعمه باره کې نه دی چې ګینه بس یو آیت رالو د طعمه په باره کې مطلب عام دی چې کم خلک هم د په شانتی وي او د الله نه ویریږي او د خلکو نه شرمېږي خلکو نه خزان ساتي دی ګوره د خلکو د شرم ځان ساتلو د الله نه شرمېد د الله نه ير نه کول نو دو مخیز انسان د الله تعالی نه دی خو خدا منافقانو د داسې عمل نه الله پاک مو تاسو سره یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام وعده الله چې